بسم الله الرحمن الرحیم. زه عارف عرفان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. بعضو ملګرو او دوستانو زما څخه دا غوښتنه وکړه چې د مکتبه جبریل څخه استفاده په څه طریقه سره کیږي. نو نن ما وغوښتل چې یو مختصره ویډیو جوړه کم او د هغه په سریه باندې تاسو مکتبه جبریل ډاونلوډ هم کړئ او د هغه څخه استفاده هم وکړئ. تر ټولو تر مخه به ستا په موبایل کې پیکیج وي. د پیکیج لګولو نه بعد به ته راسې پلی سټور ته. پلی سټور به خلاص کې دلته به ولیکئ مکتبه جبریل. چې کله مکتبه جبریل ته ولیکئ نو دا به مکتبه جبریل راوړي. د مکتبه جبریل دغه اپ به ته ډاونلوډ کړې. دلته لیکل شوی د انسټالډ دا ما له مخکې انسټال کړی، نو زه بیرته ځم سیده مکتبه جبریل ته. چې کله د انسټال کړو نو د مکتبه جبریل اپ به دلته مخته درته راسي. چې کله مخته راغله نو به داسې کلیک کې خلاص به کې دا د تیر نشان. چې کله ته خلاص کې دلته به یو کتاب هم نه، دا قرآن کریم، حدیث شریف، فتاوا، فقه او رسول فقه، دا به ستا په موبایل کې فی الحال نه، دا خو ما ډاونلوډ کړي دي چې دلته تا ته معلومیږي. تر ټولو تر مخه به ته د تیر نشان ولګوي. د تیر نشان چې کله ولګوي نو دلته به تا ته د کتابو یو غټ فهرست راوړي. مثلا یو کتاب ته ډاونلوډ داسې به ته په هغه باندې د کلیک نشان ولګوي. چې کله د داسې نشان ور باندې ولګوي بیا به ته د تیر نشان لګوي ویډیو، نو دا به ډاونلوډینګ شروع شي. لیکن دلته به ته یو خبره په پام کې لري، کتابونه په دې کې په دوه شکله کې پراته دي، یو یونیکوډ ده او بل پی ډی اف ده. پی ډی اف یو جلد دومره دروند ده لکه د یونیکوډ 500 جلدونه، یعنی یونیکوډ کتابونه ځای نه نیسي. یونیکوډ کې بله فایده دا ده چې ته د هغه عبارت را نقلوی سي، بل چاته لیږلی سي. مثلا ته یو دینی ګروپ سنبالی، فتواوې کې حلقه یو عبارت را نقلی بل چاته میسیجی، له پی ډی اف نه ته هغه عبارت نسی نقلولی، مګر په یونیکوډ کې دا سهولت شته چې هغه عبارت ته ځینې نقل کې بل ته ولېږي. نو ډېر احتیاط به کوئ. پی ډی اف کتابونه به نه ډاونلوډوئ چې خامخا د موبایل درنیږي. ها که ډېر ضرورت پیښ شي هغه وخت پی ډی اف یو مخصوص جلد ته ډاونلوډولی سي. نو موږ به دلته څنګه نشانې کوو چې یونیکوډ او غیر یونیکوډ؟ هغه دلته لار کتاب سره یونیکوډ لیکلي. دا څومره کتابونه چې وساته معلومیږي دا ټول یونیکوډ نه دي بلکې پی ډی اف دي. که چیرې دا یونیکوډ وای نو د سره به یونیکوډ لیکلی وای. یونیکوډ کتابونه ما ټول ډاونلوډ کړي دي ځکه اوس فی الحال نسته. دغه کتابونه چې تا ته معلومیږي دا فی الحال زما سره په دې موبایل کې موجود نه دي. نو اساني دپاره زه یوه طریقه در ښیم چې یونیکوډ کتابونه به ته څنګه ځینې ډاونلوډوې. دلته به ته یونی ولیکې، صرف یونی چې ولیکې نو دلته به تا ته تقریبا 700 یا 1000 هغه یونیکوډ کتابونه چې په دې مکتبه جبریل کې موجود دي هغه یو فهرست به درته راواوړي. چې کله فهرست راواوښته نو بیا به ته په هغه باندې داسې د تیر نشانونه ولګوې. یو طریقه یې دا ده د تیر نشانونه چې هر یو باندې به جدا جدا لګوې. بله طریقه یې هم شته چې دغه د تیر خواته کوم نشان ده د چارکونجه دا به کلیک کړي نو دا ټول به اتومیټیک خپله نشانونه ور باندې ولګېږي. زه دا نشانونه ختموم، دا کتابونه زه نه ډاونلوډوم ځکه دا پی ډی اف دي. زما چې کوم ضروري کتابونه یونیکوډ هغه ما ټول ډاونلوډ کړي دي. کله کله چې ته کتاب ډاونلوډوې نو تا ته به یو مشکل پیښ شي. هغه به درته ووایي چې په سیټینګ میں صرف وائی فائی آپشن موجود ہے. نو هغه ټایم به ته وائی فائی څنګه ختمې؟ که ستا سره وائی فائی نو خو ډاونلوډ به کړي، او که چیرې ستا په سیم کې پیکیج لګېدلی وي نو بیا به دلته سیټینګ ته راسې. په سیټینګ کې ته به دلته وګرځې اونلی وائی فائی لیکلی په دا دوه میسه کې، دا به بند کې. چې کله دا بند کې نو بیا به ستا سیم د سیم چې کوم انټرنیټ ته د هغه په ذریعه به ستا کتابونه ډاونلوډینګ شروع شي او دغه رنګه به له هغه ځای نه ډاونلوډ شي. په دغه شکل کې به تا ته کتابونه معلوم شي. اوس ته غواړې یو مسله کې سرچې تلاشې. دوه طریقې دي د مطالعې په مکتبه جبریل کې. یو طریقه خو دا ده مثلا زه فتاوا مطالعه کوم، فتاوا یونیکوډ دا ټول یونیکوډ فتاواوي دي. زه په دې کې مثلا فتاوا عثماني مطالعه کوم، دا هر یو جلد جدا جدا زه خلاص کما، دا رنګ هم زه مطالعه کې کولی سمه. دلته فهرست راوستی سمه، دا فهرست ده. د هر فهرست کې بیا داسې نور فهرست هم خلاصېږي. یوه طریقه خو دا ده دا داسې ترتیب سو لکه عام کتاب چې ستا په لاس کې یو ته مطالعه کوي. لیکن مکتبه جبریل کې غټ سہولت دا ده چې ته مسله تلاشې، یو مسله ته ګوري چې په کومو فتاواو کې راغلی، دغه ترتیب دا ده. فول کتاب به کې ستا په موبایل کې کیدای شي اردو راسي، بعضو کې انګلیش راځي، بعضو کې اردو.
او کچیرې دغه خطونه تا ته په اردو کې رالو نالته راغلي مکمل کتاب مکمل مطابقت عربي حمزه و غیر حمزه وغیره کو نظر انداز کرده دا اپشنونه به درته راسي لیکن چونکې اوس دلته اپشنونه ټول په انګلیش راغلي فل کتاب به سلیکټ کې فل میچ به سلیکټ کې ایګنور عربیک دا به سلیکټ کې اوس چې دا تا سلیکټ کړو نو بیا به دلته شي طرف ته چې وګورې اختیار لیکلی دا اختیار به کلیک کې دلته بیا د کتابو فهرست راوښتي اوس دلته وایي ته کوم شی ګورې کومه خبره په کوم فن کې ګورې که د خبره د تفسیر په اړه کتله نو قرآن کریم سلیکټ کا او که د فتوا متوا کتله یو مسله د کتله یو شی د ضروري پکاري نو بیا صرف فتوا سلیکټ کا بیا بلاندې یو کینسل لیکلی بل طرف ته اوکې لیکلی دا به ته اوکې کې نو اوس به دا بالا چې کوم د نشان د سرچ دلته به ته ولیکې مثلا زه د مسواک مسله تلاشوم ما مسواک ولیکې نو اوس به دلته کلیک کې دلته به هر هغه فتوا چې په هغه کې د مسواک بحث راغلی دا به ټول درته راواړي دا وګوره سرچینګ شروع ده تقریبا 900 900 مسلې د مکتب جبريل ما ته راواړولې تر ټولو تر مخه زه وزم نجم الفتاوا کې یو مسله راړم دا فهرست چې دا ما ته معلومیږي دا ما خلاص دا مسله راواړوله ته کولی سې چې دا نقل کې د نقلولو مثلا بل چاته ولګي یا که یو ګروپ سنباله د ګروپ مسلې حل کې دغه لپاره اسانه ترتیب دا چې دا داسې سلیکټ کړي اوس به دلته کاپی کې لاړ بس سیده کوم ګروپ کې چې ته لېږې هلته به کاپی کې نور نو ستاسو په اجازه ستاسو ورور ابو شیبل عارف عرفان د موبایل نمبر ده 0314 855 19 دا زما واتساپ نمبر ده که څه مشکل درته پیښ شو تاسو په دې رابطه سره په دې نمبر سره زما سره رابطه کولی شي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته